یاد کومه هغې کې زموږ قبایلي عمایدین تاجر برادرۍ سیاسي مشران صحافیان وکلا ټول باجوړ په هغې کې شامل دي. د دوی شکریه ادا کومه چې دوی د خپل قام او د ولس لپاره دومره فکرمند دي او منډې تړلې هلې ځلې کوي. د باجوړ چې په 30 تاریخ باندې کوم امن پاڅون کیږي د هغې دپاره نه او د هغې د انتظاماتو دپاره نه نن اخرنی میټینګ وشو او په هغې کې زموږ مشرانو څه فیصلې وکړلې. هغه فیصلې دا دي چې که څوک په خپله طبع باندې دغه ته خپل مشران راغواړي نو هغوی ته بلکل اجازه دی هغوی خپل مشران راغوښتې شي، خو مهرباني دې دا وکړي چې تش راغواړي دې نه د هغوی د سکیورټي، ځکه چې د باجوړ حالات تاسو ټولو ته معلوم دي، د هغوی د سکیورټي دې پوره به انتظامات وکړي. موږ دې خبر کړي چې زموږ مشران پلانې او پلانې راځي چې موږ انتظامیه سره هم خبره وکړو. خپله چې کوم د دې لپاره نه موږ انتظامي کمیټې جوړو د دې پاڅون دپاره نه چې هغې کسانو موږ د هغې دپاره نه خصوصي د ټولو پارټو د طرفه نه د سکیورټي ښه زبردست بندوبست چې کوم دی تا وکړلی شو. که څوک وایي چې یاره موږ یې نه راغواړو نو هغه موږ په دې باندې مجبورو نو چې یاره تاسو به خامخا خپل صوبایي یا مرکزي قیادت چې کوم دی هغه به دې پاڅون ته راغواړئ. خو موږ د باجوړ چې کوم امن اکشن کمیټي ده دا به موږ انشاءالله تعالی په دې را روان 30 تاریخ باندې دا پاڅون انشاءالله تعالی په ښار کې کوو. د ټیم او د ځای د اعلانه دا به انتظامي کمیټي کوي. خو غالب امکان دا دی چې د دې ښار په بازار کې به خو بازار ډېر لوی بازار دی په کوم ځای کې به نو د دې مخکې وروسته نو د دې اعلان به انتظامي کمیټي چې کوم دا به زموږ کوي. نو زموږ ټول د باجوړ قوم او ولس ته دا درخواست دی چې دې ته دې راشي. موږ د میډیا نه زموږ چې کوم د قبایلو نوجوانان دي دا هغوی ډېرې سختې ګیلې دي. هغوی دا ګیلې کوي چې د ملک چې کومه نیشنل میډیا ده نو هغه موږ ته سپیس نه راکوي، هغه موږ ته ټیم نه راکوي. نو په دې پاڅون کې موږ هغوی ته هم دعوت ورکوو چې دلته نمایندګان ستاسو شته که د بار نه رالیږئ ټیک ده، که نه رالیږئ د هر تقریبا په دې کې د هر چینل د هر اخبار نماینده شته دی. نو دغه مهرباني دې وکړي چې زموږ دا کوم احتجاج دی، زموږ دا کوم اواز دی نو دا د خلکو ته ورسوي، دا د خلکو غوږونو ته ورسوي. او یو ځل بیا د خپلو مشرانو شکریه ادا کومه او یو ځل بیا د ټول باجوړ عوامو ته دعوت ورکومه چې د خپل ځان دپاره، د خپل بچي د مستقبل دپاره نه، د خپل بچي د سباوون دپاره نه ټول په شریک او په اتفاق باندې راوځي. څنګه چې موږ په دې ځای کې په اتفاق باندې ولاړ خلک دی، څوک د قوم پرستو پارټو خلک دی، څوک د جمهوري پارټو خلک دی، په دې کې زموږ څخه قبایلي مشران دي. تاسو باندې فتوې لګولې دي، موږ په یو بل باندې د کرپشن الزامات لګولي دي، موږ د یو بل سره تلخیانې تېرې شوي دي. د سبا دپاره نه به هم زموږ په خپل منځ کې د یو بل سره مقابلې. نو موږ چې څنګه د سیاسي او قبایلي عمایدینو مشرانو خپل ټول اختلافات، خپل ټول بغض، ټول خپل هر څه راواخیستل او هغه هم یو طرف ته کېښودل او د دې باجوړ د امن دپاره نه، د دې باجوړ د مستقبل دپاره نه موږ په یو سټیج باندې ودرېږو، په یو ځای باندې ودرېږو. نو زموږ هم دغه شانته ټولو ته دا درخواست دی چې دا راوځئ. بعضې خلک چې کوم دي هغه غلط فهمیانې خورئ. زما په کار د زموږ قوم لا چې دوی په خپلو مشرانو باندې اعتماد وکړي. که په موږ باندې اعتماد نه وي، موږ د سیاسي پارټو خلک یو، خو د کومې پارټۍ چې موږ مشران یو خو د دې باجوړ د عوامو مشران یو، د بار نه خو نه دي راغلي. که څوک د مسلم لیگ دی، که څوک ملک دی، که څوک د خو د دې باجوړ دی. که ستاسو په موږ باندې اعتماد نه وي او یو سړی په دې باندې ښه پوهېږي، زما په پارټۍ کې په ما باندې د چا اعتماد نه وي او وایي چې زه ستا نه ښه کولی شم، زه د شیربهادر حاجي نه ښه کولی شم، رامخکې دي شي موږ به هغوی ته موقع پرېږدو، هغوی دې دا کار وکړي، خو دا کار کول غواړي. دا یو ښه